الرحيم باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. دا مسله چې کومه باندې دا ترجمه او باب امام ترمذی رحمه الله لګولې دي، مسله اتفاقیه ده عند الكل عند جميع الائمه. غروب ته ټیم لګ پاتې دي چا یو رکعات د عصر نه درک په وقت العصر کې او په دویم رکعات باندې غروب پیراغي، نو دغه منځ تام شه که تام نش، دا منځ به ثانیان کوي که نه به کوي. نو دې مسله کې اتفاق دی فصلاته تامه عند الكل، او هر چې د سبعی منځ دی چې مخکې د سبا د غروب نه یو رکعت لاندې که بیا په باندې مخکې د طلوع نه بیا په طلوع راغی نور پر وخت. ثلاثه ائمه امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل قائلین د دې دي چې پشان د صلات عصر هغه منظم تمام شو. امام ابو حنیفه، امام محمد، امام ابو یوسف دی وایي چې صلات الصبح کې منځ نه تمامي. اغلتا امام محمد رایه دادا چې فصلاته باطله، او د امام ابو یوسف او د امام ابو حنیفه رحمهم الله رایه دادا چې د دې سره د ټچ او یو ځایواله د رکعت ثانیو کې تصویر نافله دا منځ نفل ګرځيږي، باطل نشو اصلا، دغه منځ عاده به قضان کوي. د دوړو حالاتو کې دا منځونه یمه حملې په حالت د عذر باندې چې صورت د نسیان دی یا د نوم دی یو ناسا په دغه ټیم کې را پاسي چې نور ولاړ دی خو دې پوېږي چې رکعات کوم رانه غروب راځي، او یا طلوع تلک ټیم دی چې یو رکعات کوم په دویم کې طلوع راځي. نو ودی کې ائمه په دغه وخت باندې دا حملې په حالت د نسیان باندې یا په حالت د نوم باندې. د امام ابو یوسف رحمت الله علیه قولین منقول، یو قول دا دی چې دا غیر معروف قول د امام ابو یوسف دی. هغه وایي چې دغه وخت کې چې سبعی کې طلوع راغی یو رکعت کړیو نو دې د انتظار وکي، هم دې وسط د صلات کې د انتظار وکي چې پوه شو چې نور لږ خو چت شو رکعت ثانی دې زم چې زمې که نو دای په فرضو کې صحیح کېږي، په فرضو کې صحیح کېږي. کوم علت چې هغه سجده راتله هغه شیطان ته چې دغه وخت کې نیغ نیغ کېږي هغه ختم شو. او معروف قول د امام ابو یوسف رحمه الله فقهاو دا نقل کړي چې نه، دی به انتظار هم کوي، د انتظار نه بعد به ټچ د یو رکعت ور سره کوي، بیا به امدامون نافله ګرځېږي، فرض بنوي. دا معروف قول دی د امام حنیفه رحمت الله علیه، د امام ابي یوسف رحمه الله. دا دی باب کې د امام اقوال. حدیث الباب په دغه تعویل باندې کې دا په حق د دغه وخت کې شي دلیل د جمهور ائمه دی. او حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. چا چې یو رکعت مندک د سبعینا مخکې د طلوع الشمس نه نو د سبعی مندک. ومن ادرک من العصر رکعتا، او چا چې لندک د ماجیګر نه یو رکعت قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. ثلاثه ائمه وایي چې تاسو لکه څنګه په عصر کې مونږ سره معي او فقد ادرک العصر نه دا فهموي چې يرال تمون تام شوی دي. نو دغه شان الفاظ د سبعی باره کې راغلي دي. وفي الباب عن عائشه، حدیث د عائشه بی مسند احمد راخسته دي. هغه د دې نور فرق نشته دی، فقط فرق دا دی چې دلته من ادرک من الصبح رکعتان دی
اغلت من ادرک من الصبح سجدتان و سجدتان دغه فرق دی د دواړو نه مراد د رکعت نه رکوع نه ده او د سجدت نه یوازې سجده نه ده یعنی دا یو رکعات ټول غیر رکوع نه ده مراد یوازې احناف علما د دې حدیث په تاویل کې دوه قول کوي یو قول دا دی چې دا حدیث وارد په دغه جزئیه کې نه دی چې کم تاویل ته تاسو لاړئ دا دې متعلق نه دی چې سړی وده پاتې شوی دی او دې په دې ټیم راویښ شوی دی او یو رکعت لندې کړی یا په عصر کې یا په صبح کې بلکې د دې حدیث مقصد هغه وی دا دی چې یو سړی دی نابالغه عند طلوع الشمس بالغ قبيل طلوع الشمس وقبيل غروب الشمس بالغ نو د دې حدیث مقصد دا دی چې دغه ټیم کې دی بالغ شو او محتلم شو چې څنګه د غسل کو او د غسل پسې متصل د مازیګر منځ کو یو رکعت لاندې کېدو دویم کې غروب راته تو فقط ادرک العصر د عصر لاندې کا د دې دا مقصد نه دی چې دا منځ شو ونه شو دا جزئیه نه چیړي یعنی د باندې د مازیګر د مانځه فرضیت را او کده غسل څنګه د احتلام نه وکړي چې ګوري نور ډوب دی نو د مازیګر منځ پینشته احناف محمل باندې پوښوي حدیث د دغه سړي متعلق یا مطلب حایزه ده هغه په دغه ټیم کې پاک شو یا کافر دی په دغه دوه ټیمونو کې هغه ایمان وروړو په د باندې دغه منشته کنه دا منځ په فرض قضا وروړي کرانه وړي نو احناف وی دا دغه خلکو بارکه دي چې کم څوک نوې مسلم شي کما حایزه دغه وخت کې پاک شي او یا چې کم دې سبي دغه وخت کې بالغ شي او د یو رکعت کول سره په دې ټیم کې کولی شي نو دغه مون په د باندې فرض شوی دی د دې قضا په لازم بالکل لکه محمل احناف د حدیث بل څه بیانای کم چې جماهیر علماء بیان کړي پاغي نه حملې دا امام طحاوی رحمت الله علیه دا محمل بیان کړي دویم محمل دا بیانای چې دا حدیث چې کم دی دا وارد دی په حکم المسبوق او مراد قبل ان تطلع الشمس او د قبل ان تغرب الشمس نه د اوقات ندي دا وقت العصر او وقت الصبح مراد د دې حدیث مفاد او مقصد او د حدیث د ابو هريره چې روایت ابو داود کړي او نسائی کړي او مسلم کړي دی مقصد یو دی هغه دا حدیث دی چې من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاه چا چې یو رکعت لاندې کړ د امون لاندې کړ من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاه دا منځ لاندې کړ مسبوق یادای نور منځ نه تیر شوی دی او یو رکعت لاندې کړ نو د دې هغه مقصد څه شي نه دا منځ لاندې کړ دې منځ کې دی داخل نو دویم جواب د دینه شانورشاه کشمیری طیب د عرف الشذی علامه بنوری وغیرہ چې کوم اکثرین متأخرین دی هغه دا حملې په دی باندې چې دا حدیث د ابو هريره دا په حکم دا حمل دی په حالت د مسبوق باندې او مراد قبل ان تطلع الشمس او قبل ان تغربون دغه وقتین مراد دي دغه وقتین مراد دي چې مطلب دا دی چې د امام سره یو رکعت لاندې کا دغه منځ لاندې او دا رنګ په سبا کې او دا وقتین چې ذکر شوی دي دلته د وخت د خروج متيقن د عوام او خواص په پويږي او دا نور اوقاتو کې چې کم دي د وخت غ خروج باندې سړی نه پويږي چې کله وته کله ونه وته په دې وجه دا وختین خاص شوی یعنی حکم په ټول منځونو کې عام شو کدا حمل شي په حالت د چا باندې د مسبوق باندې خلاصه دا شو چې دا صرف د حدیث محمل کې اختلاف شو هغه په هغه جزئیه باندې حمل کم چې ترجمه په لګیدلې ده او دا دوی چې کوم محمل لټولې دغه محمل د طرز او طریق د امام مسلم نه فهميږي د نسائی نه فهميږي د ابو داود نه فهميږي ځکه هغه درې واړو
ترجمه داسې لګولې دي چې څوک یو رکعت حالت د مسبوق باندې لګېدلی یو رکعت چې کم دی را لندې کې د مدرک د صلات دی کنه نو دغه ترجمه د لندې دا حدیث ذکر کړی او معی ذکر کړی دی د حدیث د ابو هريره د ابو داود هغه حدیث سره چې من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاه یو رکعت لندې کا منزل لندې کا خو شي په خبره هغه حدیث سره امام مسلم په یو باب کې دا وروړي او دارنګ امام نسائی په یو باب کې وروړي اوسه امام ابو داود په یو باب کې وروړي نو شاسي وایي چې دیته زمونږ اسلاف او احناف او ذهاب کو نه دی کړي په طرز او طریق د مسلم د نسائی د ابو داود د دې د فهم نه دا معلومیږي چې هغه دا حدیث حمل کړي دی په حالت د مسبوق باندې چا نه منستل یو رکعت لندې کړي دی نو دا منزل لندې کا دغه جزئیه کې نه دی چې ما خام غرغړه دا یو رکعت کړي دی او باقی دی باندې نه حمل شوی حدثنا الانصاري قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن طيب بن سعد عن بصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح چاچه لندکا د سبینا یو رکعت مخکد طلوع الشمس فقد أدرك الصبح دلندکا سبی لرام ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر نو دا ثلاثه ایمه حمل کا په دغه وختینو باندې او احناف دا حدیث حمل کا په حق د سبی ذا بلغ یا کافر ذا اسلم یا حائض ذا طهرت او یا دا حمل شو په حکم د مسبوق باندې وفي الباب عائشه اخرجه احمد قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وبه يقول اصحابنا والشافعي واحمد واسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثلا یو سړی دی نام عن الصلاه او ينسى یاد وستلی دی من لرا فاستيقظ را بیدار شي او وريات عند طلوع الشمس وعند غروبها په دغه وخت حمل کړی دی دوی دا محمل بیان ک احناف چې کوم دی محمل د دې لپاره هغه بیان کسه شي سبي اذا بلغ کافر اذا اسلم حائض اذا طهرت دوی پاغي باندې حمل چې دوی مدرکین د دې وخت شو دا منځ په دوی باندې لازم دی باقی حدیث د دینه ساقط دي چې صلات الصبح لندې نه دا وخت د صبح لندې دا وخت د عصر لندې دغه وخت کې د اقیم الصلاه غایت دوی ته متوجه شوه دی د من قضا بروړي باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين جمع بین الصلاتین کی یو مذهب د جمهور الائمه دی او یو مذهب د روافض دی او د مالکیانو ناشهب دی او دارنګ محمد ابن سیرین دی او دارنګ ابن مدینی دا ابن منذر د شوافعنا او د حدیثنا او د ظواهرنا س جماعت دوی په دې باندې قائل دي چې بدون د عذر نه هم جمع بین الصلاتین روات اشهب من المالکیه ابن منذر من الشافعیه جمع غفیر او کثیر د حدیث او ظواهرنا او روافض شیگان جعفریه فرقیوال هغه وایي چې جمع بین الصلاتین چې دا بدون د عذر نه روا ده نه دی متروي باران نه دی مرض وی نه دی سفر وی اسی یو سړی وایي چې بس ټول منځونه په یو وخت کومه بیا به ته فارغ نشمه نو دی وایي دا روا ده جمهور ائمه اربعه ائمه امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفه امام احمد دوی وی چې بدون د عذر نه او جمهور صحابه چې څومره دي بدون د عذر نه جمع بین الصلوات دا جایز نه بلکې دا کبیره من الکبائر ده چې عذر نه وي او دا عمل کوي حدیث الباب دلیل د پاره د شیګانو
او دارنګ دلیل دی د پاره د بعض الیدیسو او دا اشهب من المالکیه ابن منذر من الشافعیه چې بدون د عذر نه دی جمع کړی دا دلته دا راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ابن عباس سے فرمائی جمع بین الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدینه سفر نشو من غیر خوف ولا مطر نه يرشته او نه مطر شته عذر نشته نو فقیل ابن عباس ما اراد بذلك قال اراد ان لا تخرج امته حرج کی امت واقع نش امت تا ثانی راشي نو که څوک داوي چې خوف او مطر نه فشوي او بل مدینه سره سفر نه فشوي نو کې دي شي مرض بو کې دي شي مرض بو نو هغه د تعلیل د ابن عباس نه فهميږي ولی دا کار وکړه که مرض وینو د ویلو چې بیمارو د داوي چې په امت ثاني راشي نو حدیث الباب ظاهرا دلیل د شیګانو دی او دارنګ دغه بعض علماو دی چون کې د دې دا قول د جمهور په خلاف باندې ست اعتبارونه لره او یا به امام ترمذی ته دا رسیدلی نو چې په دې باندې محمد ابن سیرین قائل داغي قائل دي خو هغه به دام ویلي دي چې دا به ګوره عادت عامه نه ګرځي عادت اکثری به نه ګرځي چې دا به سمدا سي کوي کله نا کله کده سی وشي نو خیر دی نو کتاب العلل په ابتدا کې امام ترمذی وایي امام ترمذی هغه وایي چې زما په دې تمام کتاب کې داسې حدیث نشته دی چې هغه په امت کې یو امام یو جمع پاغي باندې عمل نه کړي معمول به حدیث نوی داسې حدیث نشته سوا د حدیثینو نه یو حدیث هغه پیش کوي چې کله شراب سو کوس کې نو وهي سلويق درې غلا کبه اوس کې به وهي کبه اوس کې به وهي کسلورم کرتم شراب اوس کل فقتلوه قتل کوي په دې چم قول نه دی کړي او ما خپل کتاب کې راخسته یو وای دا حدیث معمول به نه دی حدیث دی او عمل پچانه دی او کم حدیث چې معمول به عند الاسلاف نوی د خپل یو علت د ضعف او دویم حدیث دا پیش کوي کتاب العلل کې امام ترمذی په خپل چې حدیث د ابن عباس چې نه مرشته او نه خوف شته او نه سفر شته او جمع بین الصلوات شوی دی دا معمول به نه دی په دې چې عمل نشته که شیګانو عمل پکړي اعتبار ورته نشته او د محمد بن سیرین قول بشاید د ترسلنو دا یو مذهب جمهور وایي چې د عذر په وجه باندې کولی شي جمع بین الصلوات او دغلته د شیګانو رای دا چې بدون د عذر هم کولی شي شیګان اوسم بس کم ټیم کې یو ځای یا ماخستن یا سهار ټولو کې بیا نور اخلاص الی حدیث هم نن سبا د شیګانو نه کم نه دی په دې جزئیه کې هغه هم دا کار کوي هیڅ عذر بنوي اې نه شان ته جمع بین الصلوات کوي دا زمونږه قانون سنا اولاد ها 20 تاریخ مناظره کې فتوی کړ ابل اورز مناظره کې وابیانو جمع بین الصلوات وکړه کوي نه کړ بیماران پکيو که مسافرین پکيو که مسافرو یو افضل وو دا نور خو د علاقې خلکو متي الله خوا کې د مدرسې نه راوته تا کال کې نه سفرو نه مرزو او نه بل څه علت او جمع بین الصلوات کړیو د شیګانو مذهب بغیر د عذر نه کنه سفر نشتا مرض نشتا مطر نشتا باران هم نو یو علت نشته دی جمع بین الصلوات کړی نو دا په امار باو کې جمهور کې صحابه کرامو کې دای چاره دویم مذهب دا دی چې په صورت د عذر کې ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد وایي چې په صورت د عذر کې جمع بین الصلوات روات اوس د عذر کې دوی اختلاف لري امام شافعی رحمت الله علیه وی چې عذرونه دو دي یو مطر دی یو سفر باران وی او سفر وی هر چې مرض دی امام شافعی رحمت الله علیه مرض عذر نه غني نو عذر عند الشافعی دو شو مطر سفر که سفرم جمع کول شي دوی جمع حقيقي یادي او که مطرم نو جمع کول شي دی وی امام احمد رحمت الله علیه وایي چې عذرونه درې دي مرض دی مطر دی سفر دې درې وړو حالاتو کې جمع بین الصلوات کول شي
هر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وی جمع بین الصلوات سوا د جمعیننا بالکل روانه ده یو جمع تقدیمی ده په عرفات کې چې د ماجیګر مون مسخیم ټیم باندې کیږي او یو جمع تاخیری ده په مزدلفه کې چې د ماقام مون د مخستن په ټیم باندې کیږي د دې جمعیننا بغیر جمع بالکل روانه ده په یو ټیم او مکروهی غنی فقرات تحریم سره او بلکې ګناي غنی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ څومره روایت د جمع بین الصلوات چراغلی دي څومره روایت چراغلی دي هغه ټولو کې د امامونو رائے دادا چې دا جمع فعلی سوری ده دا جمع حقیقی نه ده او کتا سو دا حملوی په جمع حقیقی باندې نو حدیث د عبد الله بن عباس نه جواب را کوي یا شیګانو مذهب ته ور ثلاثه ائمه د احناف جواب دادې موالکو حنابلو ته هغه ته زمون جواب دادې چې جمع حمل کوي په سوری باندې حقیقی ما خله کدا حملوی په جمع حقیقی باندې د حدیث د عبد الله بن عباس جواب پیدا کوي چې کوم ترمذی ذکر کړي چې بالمدینه سفر نه ده من غیر خوف ولا مطر او کوي چې مرض دې تعلیل د ابن عباس نه مرضم نه فشوي دې ک بیمار وي د بویل چې بیمار نه وای چې حرج را نشي په امت باندې نو یو علت نشته ده او جمع شوی ده چې شوی ده د دې حدیث نه جواب څه شي د دې حدیث نه جواب څه شي نو نشي پیدا کولای بل جواب سوا د دې نه چې حمل کې حدیث د جمعي پچا باندې په جمع سوری باندې او دا چې دا حدیث دلته وارد دی د ابن عباس صاحب دا حدیث په باب کې چې بغیر د عذر نه جمع نبی اسلام کړی دا حمل کیږي په جمع سوری باندې دا د عبد الله بن عباس صاحب شاګرد خاص جابر ابن زید ابو الشعصاء دا حدیث مسلم کې ذکر دی جابر ابن زید ابو الشعصاء هغه نه په دې سند کې خپل تلمیذ شپ تپوس کوي خپل شاګرد ته تپوس کوي او ورته وایي چې ستاسو څه خیال دی چې دا کار ولی شوی تپوس ته نه کوي چې دا کار ولی شوی علت څه شو نو ابو الشعصاء ورته وایي چې اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء دا ابو الشعصاء دا شاګرد ورته وای زما خدا ګمان دی چې ماجیګر مخکې کړي دی ماسپخیم رستو کړي دی دا ماسپخیم آخري خپل ټیم کې شوی ماجیګر اول خپل ټیم کې شوی به ماقام رستو کړي دی ماخستان مخکې کړي دی نو ماقام په آخري خپل ټیم کې شوی ماخستان په آخري اول خپل ټیم کې شوی یعنی دا جمع سوری ده فعلی ده دا جمع حقیقی نه ده ابو الشعصاء جابر بن زید راوی د عبد الله بن عباس سے بغ شاگرد ورلتوی جابر بن زید و سعید بن جبیر دا دې دواړو دا روایت کړی دی دلته سند د سعید بن جبیر دی کنه قد روا عنه من غیر وجه رواه جابر بن زید صحیح ده دغه جابر بن زید ابو الشعصاء دی په سند د مسلم کې دغه جابر بن زید وای د خپل شاګرد ته اظنه ذالک او زمام دغه رائے د چې دا جمع سوری شوی نو په حدیث کې فهمم دومغه راوی کوم معتبر وی اولا چې کم راوی فقيه وی ثقوی هغه د حدیث نه کوم معنا واخلې تډیر اعتبار وی د عبد الله بن عباس صاحب شاګرد دا حمل کړی دی په جمع سوری باندې امام بونی پر رحمت الله علیه د احناف جواب ثلاثه ائمه دار چې کوم روایتو کې تاسو جمع پیش کوي په مطر کې په سفر کې په مرض کې اغل ته زمون جواب دار چې دا جمع سوری د حقیقی نه ده او کدا عذر تاسو نه مانی چې دا حقیقی ده نو موږ ته د حدیث د عبد الله بن عباس جواب راکړي صحیح حدیث دی جرحم پینشتا عذر هم نشته او جمع شوی دا یا وړي د شیګانو مذهب ته چې عذر ما یادوي بس جمع روا ده مطلقاً که هغه نه کوي عذر پیش کوي دلته عذر نشته ته جواب هم دی که حملوي په جمع سوری باندې دا حدیث موږ تاسو روایت هم په جمع سوری حملو او دا چې موږ په جمع سوری باندې حمل کړی دي نو دا یو حقیقت دی ولی ځکه چې موږ څومره دلایل د منع د جمع بین الصلاتین کې پیش کوو هغه عمومات دا هغه عمومات ته هم یو محمل ورکول پکار دي مثلا
رب کریم فرمایي ان الصلاه كانت على المؤمنين کتابا موقوتا. نو دا فرض ده په وخت کې دا تقدیم او تاخير چې کړه د خلاف کې اولی کې دی آیتنا استثناء چې ذکر کې چې نا الا فی المطر والسفر والمرض دا استثناء به مرفوع حدیث کې خای کړه چې په هر وخت کې د مون په خپل وخت فرض ده خو په مطر کې خپل وخت کې فرض نه ده په مرض کې فرض نه ده په سفر کې فرض نه ده دا خو دې لپاره استثناء په یو حدیث مرفوع کې وقایه چې نبی اسلام ته دا مستثنا کړي ګوره رسول الله مبارک د قران کریم د عمومات او استثناګانی په خپل باندې کړي مثلا فلا انصاب يومئذ ولا يتسالون فلا انصاب کی پنفی کی سیاق د نفی کی نکرن انصاب واقع شو جمع ټول نکری دي صحیح ده دا د فلا انصاب نکره فی سیاق النفر له افاده د عموم کوي کنه چې یو نسبم په دې ورځ نشته دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې قرأت کې داسې فرمایي فلا انصاب يومئذ الا نسبي وصهري اسنه وکړه کوي نه کړه هر کله چې د نبی اسلام نسب التود د عموم نه وي ان الصلاه كانت المؤمنين كتابا موقوتا استثناء فکاردا د الا فی السفر الا فی المرض الا فی المطر دا خو موږ مرفوع حدیث دویم دلیل زمونږ د پاره د قران عظیم شان دغه آیت دی چې ویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نو د هم عن صلاتهم ساهون د غافلون په معنا باندې دی او دویم تاویل پدې کې دا دی چې هغه تاخير د خپل وخت نه بل وخت کوي دغه ویل نه استثناء وکړي کده غدري ټیمونو کې چا دا عملو کدی ویل کې نه داخلي درې مدار چې مخ تاسو ته حدیث تیر شه په ترمذی کې چې لیسه فی النوم تفریط انما التفریط فی اليقظه که خوب کې دا منځ رستو شه بل ټیم تلاړه دې کې نقصان نشته دی نقصان په یقظت کې دی نو پته ولګیږي چې په یقظت کې به د خپل منځ د خپل ټیم نه بل ټیم تناړي کته وای چې د درې ټیمو کې بیاړه استثناء بخایره دی عمومنا څلورم چې کوم دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت د بخاری دی غوای ما صلی رسول الله بغیر میقاتها الا الصلاتين نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په غیر د میقات نه د مانځو منځ نه دی کړي کړي دوه منځي کړي دي دیو عرفات پیش کی بل مزدلفه پیش کی د دې دوه نه بغیر د خپل میقات نه بغیر مون نه دی کړي هغه په ژوندۍ هغه صاحب النعلین والوساده دا سفری حضری مرګره ولې روایت نه کوي خلکو ته چې یاره په دغه ټیم کې کړي خو پته واغه تا فقيه او پویده پدی چې دا خو جمع سوري شوی دا تقدیم او تاخير شوی دی باقی په خپل ټیم باندې دامن شوی او عمل د حضرت علی المرتضی هغه هم د دې مؤید دی روایت ابو داود کې مذکور دی تاسو ته تیر شوی غالبا جمع بین الصلوات خو تیر ده کنه ابو داود ها ابو داود څنګه تاسو ډیر مخکې بتیری خام خلا ډیر طولانی بحث تلتا ټول روایت ذکر کړی دي د جمع اغل ته د علی المرتضی سے روایت دو زیاده سے مذکور دی یو سفر کې روان دی د ماقام منځ ته تاخير ور کړی دی به د ماقام منځ کړی دی به روټي خورلې ده به د ماخستان منځ کړی دی او پلار چې زیمه خپل غ موازین غي توي زي مزل کوي کافی مزل شوه دی به چې کله اړه ولې دی قافله د ماقام منځ په اخر ټیم کې کړي مینس کې روټي خورلې دا غي نه بعد د ماخستان منځ شوه دی چې سړی دومره تاخير ماقام تور کی بیا قافلی دا غي زمانی د اوخانو اسباب کو زول کې جول دام پوره وخت نسی بیا د ماقام منځ د هغه شانته خاشعين نه چاغي طولانی منځونه کول هغه پکې ادا کیږي هغه نه بعد روټي خورل کیږي خپل د ماخستان ټیم داخل له بیا د ماخستان منځ پر کیږي دا احناف دا رائے ده چې دا جمع کم ذکم چې راغلی دا جمع سوری ده دا سفرونه چې هغه هر منځ ته دومره اسباب د اوخ نه کوزول او دا شان اوخان ډک پر خودل او دا عین اسباب نه کوزول دام ظلم د حیوانات سره دی بچ کمزې کې دمه ته کې ناستن نو دا دغه حال ټول به کوسلته نه چې هغه لګوسریږي د مشي په فضیل لحاظ به دوی اکثر په سفرونو کې دا عمل کولو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې را تاسو دا څه کوي چې لګ مزل وکي مزل به کافی وشو چې پوي بشو چې د ماسپخیم مون خلا قضا نه ده قافله به واړه ولا د ماسپخیم مون به وشو بس دا غینه بعد کې چا څه خوراک بکو هغه به وشو ماجیګر ټیم به داخل شو په ابتدایي ټیم باغه وشو باقی به روان شو خلاصه دا چې څومره جمع بین الصلوات راغلي دي نبی علیہ السلام په وخت مختار کې منځونه کړی دي
دومره مؤخر کړي د ماسپخین مون نه دی دومره مؤخر کړي د ماقام نه دی ولی په حالت د سفر کې کړي دا کار حالت د سفر کې دغه تقدیم او تاخير کړي دی یو مون به ډیر په اول ټیم کې کړي بل مون به ډیر په اخر ټیم کې کړي دغه د جمع بین الصلوات مقصد دی او حدیث د عبد الله بن عباس مستاسو یاد وی چې کله مالی حدیث د حدیث د جمع بین الصلوات پیش کړي نو ورته وای دا جمع سوری د حقیقی نه دا او کته وای چې حقیقی د حدیث د عبد الله بن عباس جواب پیدا کړ او یا شیشه داغي مذهب تور او ما جاء فی الجمع بین الصلوات زمونږ د امام ونی رحمت الله علیه دا مذهب چې جمع بین الصلوات دا جایز نه ده نه سفر کې نه مطر کې نه مرض کې دا جایز نه ده باران کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کړي معمول د صحابه دار چې مونږ کړي به کوړه تدي کله چې باران به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تاخير کړي دي اعلان به مو ک چالا صلوا فی الرحال کورونو کې منځونه وکړي ولی مسجد نبوي خو خټي وي سر پټ نو دالته ډیر مشکلات هم د جمع نو په دې لحاظ سره بیا به مبارک هغه جمع کولا خو د ماسپخین به لګ رستو کړه مازیګر به را مخ کې کړه چې داخل کو ته پرې خټو کې تل راتل اسانه شي التم جمع سوري شوی دا زما تحقیق او تجربه دا بغیر د تعصب نه چې ځحن فيما په دې اربعه ائمه کې دا نور چې څومره ګوري ک محدثین دي دا ظاهر بین دي فقه ته کوزيږي نه بس دې ټکي وګوري جماعه وګوري به نور ګوري نه چې الکه دا جمع کما جمع شو په دې سلور امامانو کې امام مالک امام ابو حنیفه چې کم د حدیث معنا ته کوشوي دي نه امام احمد کوشوي نه امام شافعي کوشوي دیم په ډیرو ځایونو کې د ظاهر بینو په شان ظاهر پسې دي او بیا هم د هغه په مقابله کې ډیرو ځایونو کې فقه لري او د حدیث معنا راخلي او فقهاو کې داخل دي امام احمد رحمت الله علیه خو ډیرو ځایونو کې په شان د اهل ظواهر او قول کوي مذهب د امامونه په صحابه کرامو کې دا منقول دي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د سعد بن ابي وقاص او د عبد الله بن عمر نه د دریو صحابه دا رايه ده چې دا جمع سوري ده او دارنګ د علي المرتضی کرم الله وجهه او د محمد ابن سیرین معروف قولم دغه دی د جابر ابن زید شاګرد امام ابن عباس دغه دا رايه ده مکحول عمرو ابن دینار اسود عمر بن عبد العزيز سالم لیث سفیان ثوری د دې ټولو دا رايه ده چې دا جمع سوري ده او حقيقي جمع ده هغه دو زینو کې کېدې شي نور نشي کېدې حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه الأعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينه ګور سفر نشو بغیر د خوف نو د مطر نه عذر نشته قال فقيل لابن عباس ما اراد بذلك مقصد پر سره شیو قال اراد ان لا تخرج امته حرج واقع نشو مددام فدې باب کې روایت دی نبی هريره قال ابو اسحاق حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه روایت د جابر ابن زید کړي چې روایت د مسلم دی ابو شعصاد او سعيد ابن جبير دلته مذکور شو عبد الله ابن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا عبد الله بن عباس د نبی علیہ السلام نا مرفوع روایت د نه د په ضد باندې بلم روایت شوی دی هغه دا دی حدثنا ابو سلمى ويحيى بن خلف البصري قال حدث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر چاچه جمع وکړه په من د صلاتینو کې بغیر د عذر نه فقد اتى بابا من ابواب الكبائر د اتيانو کا غباب لره د ابواب د کبائرونو د غټو ګناهونو دروازې تراتل وکړل ثلاثه ائمه باندې دل ترد ناراضي ښا ځکه هغه دلته تعویل د عذر کوي هغه باندې نه چې دغه مرتکب د کبایر شو او کم خلک چې قائل د عذر نه دی او بغیر د عذر نه دا کار کوي دا غي کبیره کړي دا لوی ګناه کړي دا ځکه وقت فرض او هغه فرض پر خیر او تارک د فرض او هغه فاسق وي او عذر هم نه لري دغه حدیث چې مرفوع د ابن عباس سب دی دی باندې جرح دی کوي رسو فحنش ابن قیس باندې حنش دی کنه او د ابن ابي شيبه روایت د ابو موسی شعری سے بمدال الفاظ دي خو موقوف دي
همدا شان موقوف روایت د عمر فاروق رضی الله عنه صحیح روایت سره ثابت دي هغه موقوفات دي. قال ابو عيسى وحنش هذا هو ابو علي الرحبي وحنش بن قيسام وهو ضعيف عند الحديث ضعف احمد وغيره. یو حنش بن ربيعه دي روایات د علي المرتضان الذي غسق دي. والعمل على هذا عند اهل العلم. امام حاکم حدیث د حنش صحیح غني. والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يجمع بين الصلاتين الا في السفر وبعرفه. مراد دارفين حج واخلا مزدلفه داخل شو. ورخص بعض اهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر. هغا آراء د امام شافعي رحمت الله عليه به يقول الشافعي واحمد واسحاق ولم ير الشافعي للمريض يجمع بين الصلاتين. مطر او سفر هغه غني خو مرض نه غني په عذر کې. امام احمد رحمت الله علیه دا هم په عذر کې داخل کړي.